د خیبر پښتونخوا د انګو ضلع په زرګري شینواري سیمه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا یو مهم ګډ عملیات ترسره شوي چې پکې 9 وسلوال ترهګر وژل شوي او د انګو ډي پی او خالد خان په ګډون 3 افسران جوبل شوي دي. د عملیات او تفصيلاتو ترڅنګ یو اخمه پوښتنه خو راولاړه شوې ده چې ترڅو به امنیتي ادارې د قربانو ډکه جګړه کوي او صوبایي حکومت یوازې تماشه کوي. د عملیاتو په اړه د کوټ سیمایز پولیسو مشر ډي آی جی عباس مجید ویلي چې عملیات بریالي روان دي، خو د دې ترشا پټ حقیقت دا دی چې په 1300 میاشتو کې خیبر پښتونخوا ترهګرۍ یو ګرمه سیمه ګرځېدلې ده او صوبایي حکومت د امن پر راوستلو کې پوره ناکامه شوې دی. یوازې خنګونه بلکې بنو ډي آی خان باجوړ وزیرستان خو بیا د بمونو غدبي وجنو او ځانمرګي بریدونو سره مخ دي. ولس ویره کې جون کوي او حکومتي وزیران د جلسو تصویرونو او بیانونو نه مخکې نزي. صوبایي بشران چې خر وخت د امن داوا کوي باید چې دا وپوښتي چې ولې زمون سړکونه، بازارونه او جماعتونه بیا د وینو ډنډونه دي، ولې د امنیت ټول بار یوازې پولیس او پوج ته پرېښودل شوي دي، ولې د شهیدانو افسرانو کورنو ته یوازې تسلي ورکول پاتې دي. پالیسی نه ولې ترهګرو ته د نرمو دریځونو، مذاکراتو او خاموشۍ له لارې حوصله ورکړل شوه. د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ډي پی او خالد خان د مړانې ستاینه وکړه، خو قام اوس پوښتنه کوي چې د دې قربانو نتیجه څه ده. د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې د عسکرو نه بلکې د رښتینې باارادي او پیاوړي سیاسي تګلارې هم غوښتنه کوي، کومه چې د صوبایي حکومت نه نخکاری. پاکستان د نړیوال ترهګرۍ پرس کې دویم خطرناک خیوات ګرځېدلی او خیبر پښتونخوا د دې تر ټولو ستر قرباني ده. تر څو چې صوبایي حکومت خپل حکمت عملی نه بدلوي، یوازې عملیات نه بلکې فکری او سیاسي ناکامي به هم دوام ولري. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 دا خیبر